الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما ته هر سوایا خو اسلام ته میسه موایا ما ته هر سوایا خو اسلام ته میسه موایا دا می د اغیارونه پسرو وینو ګټلې دي زله ټولونه اول محترم جناب مولانا عیسی خان صاحب او نور څومره مشران دي دلته چې زموږ سره په دې مدرسې کې هغوی کومه منډه وهله او انشاءالله دا یو بیلډینګ تاسو په نظر باندې راځي او زمونږ چې کوم امید و الله تعالی زمونږ هغه امید او ارمان الله تعالی پوره کو نن چې کوم دا ماحول ما ولیدو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم هغه وخت و چې کله موږ د مدرسې بنیادونه ایښودلو نو زمونږ والد صاحب محترم د جیل نه رها شوی و زه د جیل نه رالم هغوی دلته ماته په دې چت سره زه ومه گاړې ودرولو ماته دا پیغام راکو وایي تاسو دلته ناستئ او ستا شپږ و اته ورځې کور کې نه دي شو او بیا راغلی د مدرسې رنګونه دي شروع کړلي وایي موږ سره به کور ته لړ شو ما هغوی ته دا پیغام ورکو چې زما والد صاحب موږ چې کومه دا کار دلته کوو په قبر کې به دا ستا په کارېږي دا به ستا څه کېږي دا به ستا په کارېږي نن هغه د دنیا نه تللی دی هغه د دنیا نه رخصت شوی دی خو د دې څومره ثواب چې دی دا به هغوی ته رسي او په دې کې چې زموږ سره چا څومره منډه وهله الله تعالی به دا هغوی ته رسوي او دا مدرسې د افتتاح زه تاسو ته خبره کوم کله چې موږ به دلته درس له راتلو موږ به اول مسجد کې درس اخیستو بیا هغه ځای دی هغه کې به موږ درس اخیستو نو د باران به ډېر زیات مسله وه موږ ته ډېر زیات مشکلات به وو زما والده صاحب محترمه وه هغې ما له یو ځل 2000 روپۍ راکړې بچیه دا به په صدقه کې ورکړې د الله په لار کې بې چاله ورکړې ما ورته ویل مور په دې باندې موږ مدرسه شروع کوو موږ څه کوو هغې ویل بچیه په 2000 روپۍ باندې مدرسه نه جوړېږي ما کوشش کوم موږ جوړه وه موږ چې دلته ابتدا وکړه نو الله تعالی هغه نظام داسې وچلاو چې موږ به د شپې د خپل رب نه غوښتله او د ورځې به م کارونه کول نو الله تعالی هغه مدرسه دې سټیج ته راورسوله اوس موږ د دې کلي نه تللي موږ له الله تعالی د دې نه هلته ښکلې ځای راکړی د مدرسې دپاره موږ دلته په اخلاص سره محنت کړی فرمایي چې څوک په اخلاص سره محنت وکړي هغه الله تعالی ډېر زیات مخکې بوځي تاسو اوس بار بار موږ ته فرمایش کوئ چې تاسو دلته راشئ موږ نشو راتلی زموږ دونه مجبوریانې دي موږ هلته دونه ګیر شوي موږ درس له نشو راتلی تر دې چې موږ بیان راتللو ته هم موږ ته ډېر زیات مشکلات دي زه اوس په خپله په جامع عمر کې داخلي شروع وي هغه مې پرېښودی او دلته را روان شوم مې دا زموږ مدرسه ده چې په دې کې موږ شریک شو موږ دا ماشومان ګلالي ماشومان ووینو خپل ماشومان ووینو خپل مشران ووینو چې دوی د مدرسې دپاره کومه قربانۍ ورکوي نو انشاءالله زموږ دا عزم دی زموږ دا عهد دی زموږ دا واده ده چې کوم مولاناګان د دې دپاره بیا قدم اوچت کړی دی او درس نظامي پکې شروع کړی دی نو انشاءالله د دې دپاره موږ هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار یو زموږ سره په راڼۍ کې هر قسم مساجد شته چې دوی هر وخت راتلی شي موږ د دوی سره بھرپور تعاون کولی شو او تاسو ته هم دا زموږ اپیل دی چې تاسو هم د دوی سره څه وکړئ تعاون وکړئ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د یو بل سره په نیکۍ کې تعاون کوئ دا مدرسه جوړه شوه ستاسو حاجي آباد پې ښکلې ښکاري ستاسو دا محله پې ښکلې ښکاري دا اوس څومره ښکلی محل جوړ دی دا ستاسو برکات دي چې الله تعالی تاسو له توفیق درکو ځکه چې انسان له الله تعالی د ښه کار کولو توفیق ورکوي نو دا د انسان په لاس کې نه دی د انسان په زور کې نه دی زما عزتمندو د ابو طالب دپاره امام الانبیا د ابو طالب دپاره ډېر زیات جړلي ابو طالب ته وایي زما ترو وایي صرف زما په غوږ کې کلمه ووایه وایي زه به تا الله تعالی نه خلاصومه الله تعالی ته به ویم چې ابو طالب کلمه ویل ده زما الله تعالی امام محمد ته فرمایي وایي ای محمده انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء وایي دا هدایت ورکول ستا په لاس کې نه دي الله وایي دا هدایت ورکول زما په لاس کې دي وایي زما چې چاته خوښ شي زه ورته هدایت ورکوم او زما چې چاته خوښ شي زه ورته هدایت نه ورکوم نو دا د الله تعالی نظام دی چې الله تعالی تاسو خوښ کړی تاسو د الله تعالی خوښ بندګانې مسجد ته راوستي تاسو له د مدرسې توفیق درکړی دی نو انشاءالله چې موږ کوشش وکړو چې تر همیشه دپاره د دې سره موږ دایم او قایم وساتو خدای نه که خدای مکه چې داسې وخت را نه شي چې موږ د دې نه کټ شو او زما عزتمندو کله چې موږ د دنیا نه زموږ کوچ وشي زموږ رحلت وشي بیا به زموږ ستاسو دا مدرسې په کارېږي دا به بیا زموږ ستاسو مخې ته څه کوي زموږ ستاسو دغه به جوړېږي زموږ ستاسو مضبوطیا به جوړېږي الله تعالی به د دې په وجې زموږ
څه کوي د جنت فیصله کوي نو انشاءالله خو هم نه کنه د دې لپاره هر قسمه قربانۍ ورکولو ته به تیار یې کنه او خپل ماشومان به سبق رالیږئ انشاءالله سبق ته به خپل ماشومان څه کوئ رالیږئ به چې دیو څه وکړي د دیو تربیت وشي انشاءالله نو بیا هغه ورځ لرې نه ده چې دا بچي به ستاسو دپاره څه ګرځي دا به ستاسو لپاره د جنت یو پاسپورټ ګرځي ستاسو دپاره به د جنت یو ټیکټ ګرځي د دې په وجه به تاسو کوم ځای ته داخلیږئ جنت ته به داخلیږئ اوس موږ ته پته نه لګي دا ماشومان موږ ته دا ماشومان داسې پیزارې کمزوري لباس یې کمزوري د مدرسې والا تاسو ته معلوم دی هغوی سره ډېر زیات دغه ورسره هېڅ مراعات ورسره نه نن زموږ مدرسې ته یو کس راغلی د هغه نوم تاسو ته زه ویلی هم نه شم ډېر زیات غریب و موږ ته یې تپوس وکړو موږ ویل بچې ستا مور پلار څنګه حالات دي ستا وایي زما مور وفات شوې ده زما پلار دی وایي زما سره ډېر زیات زیاتې کېږي او وایي زه دې مدرسې له راغلی یم او په ژړا شو نو څومره اساتذه څومره مولانګان چې په مدرسې کې و ټول په ژړا شو ما ورته ویل بچې ستا غونډه خرچه به زه کومه ستا چې څومره هر څه راځي دا به زه برداشت کومه او ته د جمعې شپې له هم زموږ ځای ته راځه چې ته یتیم یې داسې یتیمان شته دی د دیو په سر باندې لاس ښودل موږ تاسو له پکار دي زما عزتمندو دنیا ته راغلي دلته به ګټه کوو دا دنیا محدود زندگی ده او په دې سره به د لازوال زندګۍ دپاره څه کوو تیارې کوو کله چې موږ تاسو ته جنت میلاو شي زما عزتمندو دا عظیم شان مقام دی نو د دې دپاره به قربانۍ ورکولو ته تیارېږو د هر یو مټي مضبوطولو ته به څه کوو جوړېږو به انشاءالله چې د یو بل مټي مضبوط کړو او دا دین په ټوله دنیا کې عام کړو انشاءالله تاسو ته قاري صاحب تلاوت وکړو څومره ښکلی تلاوت یې وکړو دا قاري صاحب چېرته جوړ شوی دی زما عزتمندو دا په مدرسې کې جوړ شوی دی تاسو وګورئ په فلسطین کې څومره ظلم شروع دی څومره زیاتې شروع دی د دې مخنیوی به څوک کوي دا به ستاسو خلک کوي اسلام پسند خلک به د دې مخنیوی کوي چې د الله تعالی د دین دپاره قربانۍ ورکول والا خلک به د دې دفاع کوي هغه خلک به د دې دفاع کوي چې سر یې په تلې کې ایښي زما عزتمندو هغې په شان خلک به د دې دفاع کوي چې د حنظله رضی الله تعالی عنه غوندې ایمان لري زما عزتمندو چې د خپلې اولنۍ شپې ناوې قربان کړه او لاړ د اسلام د سر بلندۍ دپاره سر پیش کړو زما عزتمندو نو د هغې خلکو تعاون به زموږ او ستاسو په شان خلک کوي زما عزتمندو چې څوک د اسلام نه خبر نه هغه بیا د دې تعاون نشي کولی نو انشاءالله د دې سره به موږ او تاسو مینه محبت کوو او د اسلام دپاره به هر قسم قربانۍ ته تیارېږو چې موږ به چې هغه خلکو ته به موږ به پسخېږو چې هغه زموږ نه په دین کې مخکې روان دي په دنیا کې چې زموږ نه څوک مخکې روان دي زما عزتمندو دې ته توجه مه ورکوئ چې څوک په دین کې زموږ نه مخکې روان دي دې ته توجه ورکول پکار دي چې پلانکې زمانه په دین کې ولې مخکې لوړ او زه وروسته پاتې شوی یم نه شپې ته وګورو نه ورځ ته وګورو او نه یخنۍ ته وګورو نه باران ته وګورو هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار شو بیا تاسو ګورئ چې د الله تعالی د رحمتونو بارش په موږ او تاسو باندې څنګه راځي زما عزتمنو ډېر وفادار ذات دی ډېر محبت والا ذات دی الله وایي د هر چا سره د مینه محبت وکړه و یو ځل زما درته هم راشه زما سره مینه محبت وګوره زما محبت ته چیک الله تعالی وایي چې زما محبت کې خو څه کمی نشته چې ته د اغیارو دروازو ته ودرېږې الله وایي ته زما دروازې ته ولې نه ودرېږې الله وایي چې ته زما نه غواړې زه ناراضه کېږم او چې ته زما نه بار غواړې زه راضي کېږم که د دنیادار ته موږ وایو د مدرسې دپاره 11 روپۍ راکړه په خوشحالۍ راکړي په دویم ځل ورته وایي 11 روپۍ نورې راکړه نو په تندې به بیا 12 بجې الله وایي ته زما نه وغواړه وایي زما بنده دا ټول جهان جمع شي او زما نه غواړئ وایي زه پرې خوشحالېږم زه پرې خفه کېږم نه زما عزتمنو دونه عظیم شان رب دی زموږ او ستاسو انشاءالله د هغه سره وفا وکړو نو ټوله دنیا به بیا زموږ سره څه کوي وفا کوي زموږ سره به مینه محبت کوي فرشتو ته الله تعالی امر وکړي وایي تاسو د پلانکي سره مینه محبت وکړئ د ده سره زه مینه محبت کوم تاسو د پلانکي سره څه ورکوئ دې له عزت ورکوئ دې له ما عزت ورکړی دی نو انشاءالله د نن نه پس دا عزم وکړو چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په شان طلبا رالو وایي د طلباو ته خوراک نشته وایي طلباو ته څه نه میلاویږي خوراک نه میلاویږي موږ دې له څه ورکړو موږ دې طلباو له څه ورکړو هغوی ته هېڅ هم نه میلاوېدلو هغه په کور کې هېڅ هم نشته په کور کې هېڅ هم نشته نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل سر لپټه راواخېسته د خپل سر لپټه وایي دا خرڅې کوي په دې باندې طلباو له خوراک واخلي زما عزتمن په دې باندې طلباو له څه واخلي زنانه ذات دی د خپل سر لپټه خرڅ دغه کوي د طلباو دپاره خرڅوي او هغې له پې روټۍ راوړي او موږ تاسو ته چې څه وکړئ چې د مدرسې دپاره 10 روپۍ راکړه د مدرسې دپاره څه راکړه 10 روپۍ راکړه نو موږ څه کوو موږ چې کومه پیسې راواخلو او پیسې د کوم ځای نه راخلو د جیب نه راواخلو د زړه په سره مو جیب جوړ کړي چې راواخلو دي نو کچ لوټ پکې ګورو څه پکې ګورو کچ لوټ او په کچ لوټ چې ګورو بیا پکې زوړ نوټ ګورو چې دا سوړي چې چېرته زما په جیب کې راغلی نو لسګون پکې راوباسو څه پکې راوباسو لسګون پکې راوباسو وایي چې دا د مدرسې دپاره والی او چې مولانا له ورکوو نو مولانا له چې په لاس کې ورکوو نو ګورو داسې
نظرم د مولانا نه دې طرف دی د مولانا مخ ته کتلم راته ګرانې چې دې زما نه 10 روپۍ غواړي په دې باندې ته د جنت سودا کې زما عزتمنو په دې 10 روپۍ باندې ته څه کې د جنت سودا کې په دې باندې د جنت سودا نه کېږي زما عزتمنو د جنت سودا چې کېږي هغه قوي ایمان غواړي او هغه د سر قرباني غواړي زما عزتمنو کومې خلکو چې د سر قربانیانې ورکړي دي هغوی څه کړی دی هغوی جنت ګټلی دی تاسو ګورئ عوام خلک په دین اسلام باندې ډېره زیاته قرباني ورکوي عوام خلک زموږ نه په دین اسلام کې ډېر زیات مخکې لړ زما عزتمنو تاسو وګورئ کله چې ممتاز قادری په ختم نبوت باندې د ختم نبوت دپاره قرباني ورکوي زما عزتمندو هغه یو عالم دین نه دی هغه یو عام سړی دی زما عزتمندو فیصل خالد چې کله قرباني ورکوي عام سړی دی زما عزتمندو هغه عام سړی قرباني ورکوي زما عزتمندو د اسلام دپاره نو دا عام خلک د علماو نه ډېر زیات مخکې لاړ دا په څه وجه باندې لاړ د دوی ایمان قوي دی زما عزتمندو قرباني ورکوي مخکې لاړ زما عزتمندو او زمونږ مشرانو ته بیا وګورئ زمونږ مشران چې جیل ته داخل کې زما عزتمندو په لاسونو کې ولا هتکړې غورځولي زما عزتمندو دا د اسلام سره وفا نه ده زما عزتمندو دا د سر تاج جوړول پکار دي چې دا د اسلام دپاره دونه قرباني ورکوي زما عزتمندو او کله چې انډیا حمله کوي زما عزتمندو د هغوی پایلټ چې کله ګیرېږي په پاکستان باندې حمله کوي نو هغو له چې په پیالۍ کې ورکوي وایي دا تاسو وخورئ زما عزتمندو دا کوم د اسلام سره وفا ده دا کوم نظام دی موږ خو په دې سبق باندې نه پوهېږو چې دې ته اسلامي نظام وایي که دې ته کومه نظام وایي نو انشاءالله موږ او تاسو به سر په تلي کېږدو او د اسلام دپاره به د هر باطل قوت سره مقابله کوو زما عزتمندو که هغه امریکا ده او که هغه انډیا ده او که هغه هر قسمه خلک دي د هغې سره به موږ څه کوو د هغې سره به موږ ټټ کړ مقابله کوو د چا نه به هم نه یېرېږو زما عزتمندو وایي د ګیدړ د 100 کالو زندګۍ نه د شیر 2 منټه زندګي بهتره ده زما عزتمندو ما تاسو ته وویل په الله تعالی قسم چې دا امریکایان د مسلمانانو نه یېرېږي ما په افغانستان کې په خپله دا لیدل دي زما عزتمندو ما به چې وضو کوله 15 شل انګریزان به ولاړو وی چې دی وضو کوي چې دی څنګه وضو کوي دونه یېرېږي په الله تعالی قسم موږ سره به اسم نه وه خو دا د الله تعالی د نظام نه یېرېږي دا د مجاهد نه یېرېږي دا د طالب العلم نه یېرېږي دا د مسلمان نه یېرېږي چې دا مسلمان څه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې سره عظیم شان دولت ورسره دی زما عزتمندو الله تعالی راله وخت راکړی دی چې د اسلام دپاره قرباني ورکړو زما عزتمندو معمولي قرباني نه قبلېږي زما عزتمندو مضبوطه قرباني ورکول پکار دی څنګه چې امام الانبیا قرباني ورکړله امام الانبیا د دنیا نه رخصتېږي عایشه فرمایي په ډیوه کې تیل نشته چې امام الانبیا دپاره تیل بل کړي ډیوه بله کړی شي او بل طرف ته چې ګورو نو 9 دي که 2 تورې اویزان پرتې دي دا د څه وجې نه دا زموږ امام سپه سالار و زمونږ امام څه و مجاهد و د زمرې په شان جنګ دی کولو زما عزتمنو دې ته وایي امام دې ته وایي قائد دې ته وایي لیډرشپ دې ته وایي آقا دې ته وایي رهنما تاسو وګورئ ابراهیم خلیل الله د اسلام دپاره څونه قربانیانې ورکړلي ورته ورځېدلې څه کړلي قبول کړلي زما عزتمنو موږ تاسو راشو په پستو قانونونو باندې صرف څه وایو موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم او قرآن راته مولانا وایي څه ورته وایي دا نشي ورکولی چې ته دا نشي ورکولی ته به څه کوې زما عزتمندو په یخنۍ کې په ګرمو اوبو باندې وضو کول دا خو هر څوک کولی شي په ګرمۍ کې په یخو اوبو باندې کول دا خو هر څوک کولی شي زما عزتمندو دا خو هر څوک کولی شي دا قرباني دا ده چې ته د دشمن په سترګو کې سترګې ورکوې زما عزتمندو او هغه به څوک ورکوي هغه به دا علما ورکوي یا هغه سترګې د دشمن په سترګو هغه به دا طلبا ورکوي هغه به دا واړه ګلالي ورکوي چې کله دا جوړ شي او د دې قربانۍ والا جوړ شي نو چې موږ ستاسو د دې تربیت وکړو چې دا زموږ نه مشران شي غټ سټیج ته لاړ شي بیا به موږ تاسو ته مسله جوړېږي زما عزتمندو بیا د اسلام طرف ته نشو راګرځولی په دې باندې اغیار محنت کوي مولانا ناست د هغوی په مخ کې زه تاسو ته خبر کول ما زه مناسب نه ګڼم خو د مدرسې دغه موږ کړی دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دې مدرسې دپاره موږ 2-3 کاله منډه ووهله د مدرسې دا بلډینګ هم جوړ کړو او الله تعالی پکې نن درسي نظامي شروع کړو موږ ته به 2-3 طلبا ناسو بیا 10 ناسو بیا 50 ناسو اوس په سوونو طلبا دي زموږ ازله خوشحاله شي چې الله تعالی څه وکړي الله تعالی دا مخکې بوځي او زما په الله تعالی قسم د زړه د راز یوه خبره درته کومه زه چې کله په افغانستان کې ګرفتار شوم زه امریکې والا ته حواله شوم نو 2 اویا ګاډي امریکې والا روان و زه د هغوی په منځ کې روان کړی زما په خپو کې حد کړی وې زما په ملا کې حد کړی وې زما لاسونو ته حد کړی چلولې شوي شاته غورځولې ما ته دا مدرسه مخې ته راله چې بنده دا مدرسه دې شکر دی چې دا دې جوړه کړله اوس ته خو د دنیا نه رخصتېږې ستا د دنیا نه تلل شته او زما دې په الله تعالی قسم ما ویل چې یا الله د دین مې نور خدمت کړې ما ته پته ولګېده چې زه وځم زما په 100% کې 1% چانس هم نه چې زه به د پاکستان په خاوره باندې قدم کېدم زما عزتمن نو تاسو ته دا
درد بیان پیش کوم چې د دین لپاره भरपूर تیاری وکړي. موږ او تاسو آزاد ګرځو، موږ او تاسو آزاد ګرځو. د ورځو نه به یوه ورځ داسې راشي چې زمونږ ساه به را روانه شي. زما عزتمنو ته به وایي چې زه ټول وخت ټوله زندګي مې اسلام نه ورکړه، مال مې د اسلام نه قربان دی، بچي مې د اسلام نه قربان دی، خپل ځان مې د اسلام نه قربان دی، بیا به د الله تعالی نه قبلوي. نو انشاءالله مخکې به قبلو که نه. نو د هغې نه مخکې یوه واقعه درته بیانوم د هارون الرشیدو. وایي هارون الرشید او زبیده یو ځل بهر وتي وو. و یو بالول داسې ډیرې د خاورې جوړول، د خاورې څه جوړول ډیرې، او ویل دا په جنت یو درهم قیمت دی او دا جنتونه دي. وایي د دې زنانو په زړه کې ډېر زیات رحم وي. صحیح دی که هغه یو درهم ورکړ، وایي دا واخله او وایي دا زما جنت شو. او هارون الرشید وایي دا بالول خو دیوانه دی، په یو درهم باندې دې جنت خرڅوي او د خاورو ډیرې جوړ کړل دي. وایي زه دی به خپل کار کوي. د شپې هارون الرشید د شوی دی خوب ویني، د زبیده محل یې لیدلی، ښکلی محل یې لیدلی او د دې نوم کې لیکلی شوی. هارون الرشید غواړي چې زه محل ته دننه داخل شمه، محل ته دننه څه شمه داخل شمه. هغه چې ګیټ ته نږدې شوی دی، هغې چوکیدار چې کومه دی واپس کړی دی. وایي دا ستا محل نه دی، دا د زبیده دی. وایي دا د چا محل دی؟ وایي د زبیده. نو وایي زبیده خو زما کور والا ده که نه. هغه ورته جواب ورکوي دلته دا نظام نشته، دلته چې د چا په محل باندې د چا نوم هغه به داخلېږي. هارون الرشید ته پته لګېدله چې دا د زبیدې هغه سودا ده چې پرون یې کومه کړې وه. نو په سبا نه راغلی دی بهلول ته، وایي ډیرې جوړ کړلې. بهلول ته وایي بهلوله څه کوې؟ وایي جنتونه خرڅومه. وایي څه قیمت یې دی؟ وایي هارون الرشیده که اوس یې ټوله دنیا قیمت راکړې نو مې دله نه درکومه. وایي ولې؟ وایي مخکې پرون د نه لیدلو سودا وه، وایي اوس د لیدلو سودا وه. کافران وایي والله ربنا ما كنا مشرکین. په الله قسم موږ خو شرک نه دی کړی، موږ خو شرک نه دی. الله وایي تا ته وزخیمه، ستا په زبان به مهر ولګولی شي، ستا په زبان به څه ولګولی شي؟ مهر ولګولی شي. ستا لاسونه به خبرې شروع کړي، ستا خپې به خبرې شروع کړي، ستا زبان باندې به مهر لګولی شوي، ستا ټول اندامونه به خبرې شروع کړي. تا چې په کوم ځای کې ګناه کړی دی هغه ځای به ستا د خلاف ګواهي ورکوي. زما عزتمنو دونه هیبتناک منظر را روان دی، دغه دپاره भरपूर تیاری کوي. په قرآن کې الله تعالی فرمایي داسې هیبتناک منظر دی چې ماشومان به یو دم سپینګیري شي. کله چې دا هیبتناک منظر مخې ته شي یو دم به سپینګیري شي. خلک به د خپو بجای په سر باندې روان شي، څوک به په خېټه باندې روان وي. الله تعالی دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي او د هغې دپاره भरपूर تیاری وکړي. قدم اوچت کړو، علما کرام راغلي، هغوی به تاسو ته بیانات کوي. خو موږ تاسو ته ټوټه کوټه خپله خبره وکړه. نو انشاءالله زموږ ستاسو هر قسم تعاون دی. زموږ خپلې مدرسې دي هغه موږ شروع کړي، خو ستاسو سره هم هر قسم تعاون ته تیار یو. زموږ ستاسو ماشومان دلته سبق وایي بیا هلته راځي هم موږ تیار وو. درجه اوله ثانیه ثالثه موږ سره شته، حفظ هم شته، تجوید هم شته. په جامع عمر کې غټه اداره ده او تاسو د خپلو مدرسو سره مینه محبت کوئ او د خپل ماشومان څه کوي؟ تیار کوي. انشاءالله دا عنایت الله اصلاحي دا بل مولانا صاحب احسان الله صاحب دوی زموږ سره یو ځای پاتې شوي دي. نو ماشاءالله د قربانۍ نه ډک خلک دی. د دوی خبرې به موږ اورو او دوی چې موږ ته کومه پیغامات راکوي، کوم میسیج موږ ته راکوي، کومه خبرې موږ ته کوي، کیدای شي په دې سره زموږ څه شي؟ زموږ زندګي بدل شي، زموږ زندګي څه شي؟ او په خپله به سوچ کوو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. چې انسان په خپله د خپلې بدلېدو اراده نه کړې نو الله تعالی نه بدلوي. نو انشاءالله عزم هم دی د خپلو بدلېدو اراده به کوو که نه، خپل ماشومان به مدرسو له رالیږو که نه، او په خپله به هم د دین سره مینه محبت کوو که نه، هر قسمه تعاون ته به تیارېږئ که نه انشاءالله. خو هم ده که نه. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. جزاکم الله خیرا.